او دغه شانتی بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځای کې او فرمایل وی تاسو چې دینو یو څو سيزونه داسې دي چې د مرګ نه پس پتا ستا هغه رسی مطلب هغه به ته ملاويږي د مرګ نه بعد بم داغي ثوابونه او اجرونه تاسو ته ملاويږي دا یو څو سيزونه دي نو هغه به زده کوو هغه سدي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو دا چې تا نیک عمل کړی دی دا به د مرګ نه بعد ستا په کار راځي پیسې نه چلیږي چې یاره ته به پیسې به ستا په کار راشي هغه پیسې چلیږي چې کومې پیسې تا په جومات باندې ولګولې په مدرسه دی ولګولې یو غریب ګاونډي لري ورکې دغه پیسې به تا ته رسي خو نیک اعمال چې دي د مرګ نه بعد به دا نیک اعمال تا ته رسي او د دې ثواب به تا ته ملاويږي کله چې ستا د سترګې پړي شي او په دې قبر کې پریوزي ځان لږ پکې پریوزي د قبر دا ژوندګي ډېره زیاته ګرانه ده هر سړی د دې نه یریږي زه خپل ډېر زیات انتهایی د قبر نه یریږم او تاسو هم داسې ځکه دا لومبي منزل دی او چې په دې کې کامیاب شو بس بیا خو کامیابی ده او په دې کې ناکام شو بس بیا هلته ناکامي ده ګوره موږ او تاسو په دې دنیا کې چې کله توره تیاره شي شپه شي نو یوازې موږ چېرته ګرځېدي نه شو دا فطرت د انسان دی انسان ګبرو کېږي نو یوازې په دې توره تیاره کې په شپه کې په دې غټ سړک باندې ګرځو را ګرځو نو زړه کې به داسې یو ګبراهټ غوندې راځي یو یره به راځي دا فطرت دی د انسان او بیا په قبر کې یو خوا بل خوا کورونه نشته بازارونه نشته دي صرف ستا عمل به په کار راځي بس که نیک عمل نو بیا به پکې خوشحاله په هغې باندې موږ او تاسو هغه روایت بیان کړي به هر حال او که بد عمل نو بس بیا ناکامي ده نو به هر حال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې نیک عمل دا به د انسان د مرګ نه بعد په کار راځي او دویم چې دی نو هغه چې تا یو بنده دا د یو قرآن عظیم الشان وارث کو قرآن عظیم الشان دی ولا واغشتو او ورته دی وی چې یاره په دې کې تلاوت کوه نو د مرګ نه بعد به د دې ثواب تا ته رسي دا به ته ملاویږي او د دې قرآن سره سره یا د دینی کتابونه یو طالب العلم له واغشتو د احادیثو کتابونه دی واغشتو د علم کتابونه دی واغشتو او ورته دی وی چې طالب جان د دې کتاب ته ما وارث کړه ستاسو ته د هدیه شو نو د مرګ نه بعد با چې دا طالب العلم سو پورې په دې کتاب کې سبق وای او دا کتاب موجود وي تر ورځ د محشر پورې نو دغه ثوابونه چې الله رب العزت دی طالب العلم ته څومره ورکي هغه عمر ثواب به تاسو ملاوي د مرګ نه بعد به دا ستا په کار راځي او دریم دا چې چا مسجد د الله رب العزت د رضا لپاره جوړ د الله د رضا لپاره من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله رب العزت د رضا لپاره مسجد جوړ کو د الله کور جوړ کو الله رب العزت په دې بندلا په جنت کې کور جوړ نو شیخ صاحب رحمت دامت برکاتهم العالیه چې زمونږ استاد سری مسجد تراغلی هغه فرمایلی مو کنه چې مسجد دلا چا مسجد جوړ کو د الله رضا لپاره نو الله رب العزت ولا په جنت کې کور جوړي نو چې جنت کې د کور جوړ کو نو معلومه ده چې څه شوی جنتی شوی کنه ګوره په دې پیسې چې صحیح استعمال کې پیسې نو په دې ډیر سملاوي ها خو چې په صحیح ځای کې استعمال کی نو الله چې د جنت کې کور جوړ کړي نو معلومه ده چې جنتی شوی کنه بهر حال سونه یو آسان عمل الله رب العزت منګ او تاسو ته کولی د سکول د کالج یونیورسيټي یا مدرسه د دې چې څومره سوالات استادان هغه چې دینو پرچی او پیپرې جوړی کی د سټوډنټانو لپاره نو دا ورته نه و چې یاره دا سوال راغلی دی دا جواب دا وبکلی کی دا نه وای بس چې کوم سبق خودلې دی آی کې وته سوالات راولي لیکن الله رب العزت دومره مهربان وي چې موږ ته سوالونه او جوابونه ټول خولي دا سوال دی او دا جواب دی دا سوال دی او دا جواب نو سوالات او جوابات موږ ته خودلې نو ولې نزد کو ولې هغه باندې عمل نه کوو بهر حال نو ان شاء الله په دې عمل کوو او بل دا هغه کس چې هغه د الله رب العزت د رضا د پاره حدیث مبارک کی راځي یو نهر جاری کو سی جاری کو نهر مطلب په خوا باندې نهرونو د وبو د پاره او اوس چې نو خلک پمپونه وباسي دا بعضی تنظیمونو والمی زی په زی پمپ وباسي کورونو کې مباسي د غریبانو لپاره دا سی په لار کې مباسي مسافرخانه کې مباسي اوس دا پمپ چې د اوخ د الله د رضا لپاره چې پر لار به یو مسافر زی او تګی شوی به یو بوبوس کی نو د دې ثواب به الله رب العزت دې بنده ته د مرګ نه بعد رسي دا د قیامت پورې دا یو جاری دی دې ته صدقه جاریه وایي نو ان شاء الله موږ تاسو به ټول اراده کوو چې کم از کم یو پمپ به وباسو د الله د رضا لپاره غریب سړی به غریب خو یو پمپ خو به کیږي کنه زم دانیت کوم تاسو هم دانیت کوئ او دا چې دا بچاته وایو نه زما یو استاد محترم دی هغه اکثر موږ ته دا فرمایي یو عمل داسو کې یو عمل چې د الله نه واستانه علاوه بل چاته پته نه
په ټول عمر کې یو عمل وکړي چې الله ته پته الله خدای سره خبردار دی او تا ته پته ځکه چې تیو کې نو تبم ته خبرداري نور شاته موایا نو کو الله رب العزت الله دې نه کی په نور عملونو کې رونی ولو دا یو عمل خو یقیني دا سړي چې ان شاء الله پدې به الله مونږ به نه یو پم بدا سی وباسو بس پټ پټ یو ځای کې به ان شاء الله کولا ټول بدا سی نو هغه تر قیامت پورې به دې ثواب ته چې څومره خلک د دین او بس کی